یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ سورہ نساء په دویمه رکوع کې د کلاله بحث تیر شوی دی. کلاله چاته ویلی شي؟ کلاله هغه کس ته ویلی شي چې د هغه نه اولادي نه مور او نه پلار نیکه په بره باندې وي، یعنې نه اصولي نه فروعي، ژوندو کې یعنې پلار نیکه ور نیکه پر نیکه په دې کې هم څوک ژوندي ني، دغه رنګې په زوی اولاد او نوسو کې کړوسو کې پروسو کې دې کې هم څوک ژوندي ني، دې ته کلاله ویلی شي چې نه په بره څوکي نه په کته باندې څوکي. نو د سورې نساء په دویمه رکوع کې د دې حکم بیان شوی، خو هغه د یو شک حکم و. دا درې شکونه دي. هلته صرف د اخیافي رونو او خویندو چې کوم دې مسله بیان شوې وه چې یو سړی مړ شي او د هغه پلار او نیکه هم ني، اولاد نوسي کړوسي هم ني، او د هغه چې کوم دی مور شریک رونه خویندې پاتې شوي وي، یا یو پاتې شوي وي یا ګڼ پاتې شوي وي. نو که مور شریک یو ورورې پاتې شوي وي یا مور شریکه یوه خورې پاتې شوي وي، نو په دې صورت کې د هغه دپاره شپږمه حصه وه. درې قسمه رونه خویندې، یو ته ویلی شي عیني، مونږ ورته وایو مور شریک او پلار شریک، چې پلار یې هم یو وي او مور یې هم یو وي، مطلب مور او پلار دواړه یو وي. دویم ته ویلی شي علاتی، چې صرف پلار شریکي میندې جدا جدا وي. او دریم ته ویلی شي اخیافي، نو اخیافي هغې ته ویلی شي چې پلار ری جدای خو مور چې کوم دی یوی پلارانی جدای. نو عینی هغې ته ویلی شي چې مور او پلار دواړه یوي. علاتی هغې ته ویلی شي چې پلار شریکي میندې جدای. او اخیافي هغې ته ویلی شي چې مور شریکه وي پلارانی جدای. نو دا درې قسمه چې کوم دی خو د میراث دپاره ټول نه لومبنۍ خبره چې کله سړی مړ شو نو د ده نه چې کم مال پاتې شو دې ته ترکه ویلی شي. د چې کم مال پرېښی دی د ټولو نه لومبې به د ده دغه مال نه د ده په کفن دفن باندې لګي. کفن دفن دغه رنګې کو څوک قبر په پیسو باندې کني. زموږ عام رواج دلته کې دا دی چې خلک یو بل په پړه باندې کني، خو که داسې نه وي او ښاریو کې دا یي چې ځای وله هم اخلي او قبر وله هم په پیسو باندې کني، نو د ده د قبر کنستون کې دغه ټولې پیسې به د ده د مال نه ورکولی کېږي، روبې کې کفن به د ده د مال نه راوړلی کېږي. دویم دا چې ده باندې څومره قرضه ده هغه قرض به د ده د مال نه ورکولی کېږي. او دریم نمبر کې چې ده کوم جایز وصیت کړي وي، جایز وصیت دا دی چې د مال په دریمه حصه کې دې وصیت کولی شي، د درېمې حصې نه سیوا دې وصیت نشي کولی. داسې یو سړی نشي ویلی چې زه مړ شمه نو زما د مرګ نه پس زما ټول مال صدقه دی، دا ټول مال بیا ستا نه دی. کو دې داسې ووایي چې زما په مال کې درېمه حصه ورکړئ د الله په لار کې، نو ټیک ته بیا جایز ده، خو د درېمې حصې نه سیوا وصیت دې نشي کولی. نو د هغې نه وروستو چې کوم مال پاتې شي دغه به بیا وارثان خپلو کې تقسیموي. نو که وارث داسې وي چې یو سړی مړ شو او دې کلاله دی، د کلاله تعریف مې درته وکړو چې د هغه نه پلار نیکه په بره باندې څوک ژوندي نه په زامنو کې او نوسو کړوسو کې څوک ژوندي، ته کلاله وي. نو د دې کلاله خویندې پاتې شوي وي، یوه خورې پاتې شوي وي یا ګڼې خویندې پاتې شوي وي. خو د سورې نساء په دویمه رکوع کې صرف د مور شریک اولاد د هغې مسله بیان شوې وه، او هغه دا وه چې کله مور شریک یو ورور پاتې شي یا یو خور پاتې شي، یو ورور پاتې شي یا یو خور پاتې شي، نو دوی به شپږمه حصه اخلي د دغې کلاله د خپل رور په مال کې. چې کله رور یې مړ شو رور یې کلاله و، او دا چې کومه خور پاتې شوه دا د ده مور شریکه خور وه، یا چې کوم رور یو پاتې شو دی مور شریک ورور و، نو دی به د دې رور په ټول مال کې چې قرض ته هم ورشو، وصیت ته هم وشو، هر څه ته وشو، چې کوم مال پاتې شو دا به شپږ حصې کې شپږمه حصه به ته دی واخلي. کو خوري نو هم به دغه شپږمه والي، کو روري نو هم به دغه شپږمه والي. خدا ګورې هغه رور خور چې کوم رور خور مور شریکي صرف مور یې شریکه وي. دا یو صورت شو. دویم صورت دا دی چې یو روري مور شریک او دوه خویندې ورسره،
یا دوه خویندې وي یو وروري، یا یو وروري دوه خویندې د دوو نه سیوا وي، یا یو خوري او دوه وروڼه یا د دوو نه سیوا صورت چې بیا وي، خو چې د دوو نه سیوا وي نو په دې صورت کې به د اخیاپي یعنې مور شریک وروڼه خویندې دی به ثلث اخلي، د ټول مال به درېیمه حصه د کلاله په مال کې اخلي، د ټول مال درېیمه حصه، درې جریبه ځمکه ده او د دې سړي چې کوم دی دا کلاله چې کوم مړ شوی دی د ده مور شریک درې وروڼه خویندې پاتې دي مثال په طور، نو دا یو جریب به دا درې واړه په آپس کې تقسیم کړي. خو څنګه به تقسیمي؟ عام قانون خدای چې للذکر مثل حظ الانثیین، دوه خویندې دا د یو ورور برخه علي، خو دا مور شریک خویندې وروڼه چې کوم دي نو دی به چې څومره حصه رور علي دومره به خور علي. مثال په طور 9 جریبه ځمکه پاتې شوه او دا کلاله چې کوم مور شریک خویندې وروڼه دي دا درې پاتې شو، دوه خویندې دي یو ورور دی یا دوه وروڼه دي یو خور ده، درې کسان پاتې شو، 9 جریبه ځمکه ده، نو د دې په ټول مال کې درېیمه حصه رسي که نه، نو 9 چې په 3 تقسیم کړي نو 3 3 9 نو درېیمه حصه 3 جریبه ځمکه د دې رسي او دا درې کسان دي، نو یو جریب به خور اخلي، یو جریب به رور اخلي، یو جریب به دا بله خور اخلي، یعنی سړي او ښځې به یو شان حصه دي وروڼه خویندې. نو دا د اخیاپي خویندو هغه ذکر په سوره نساء 2 رکوع کې تیر شو چې یو یې شپږم حصه بالي، 2 3 4 په بره چې سیوایي مور شریک وروڼه خویندې بیا به درېیمه حصه اخلي، خو دا شرط ورسره و چې په دې کې به وروڼه او خویندې دواړه برابر حصې اخلي. اوس دلته کې د سوره نساء په 2 رکوع کې خو صرف د مور شریک اولاد ذکر شو، دلته کې اوس ته عیني وروڼه او خویندې چې کوم مور او پلار د دواړو شریکي او علاتی چې کوم پلار شریکي هغه دوه پاتې شو، هغه الله پاک د سوره نساء په آخره کې ذکر کړل، دا غیر ذکر دی اوس دلته کې. نو په هغې کې ځان له شکونه دي، یو دا چې کله عیني یوه خور پاتې شي د کلاله نه، عیني هغې ته څه مه ووایي چې مور او پلار د دواړو یوي، یوه خور پاتې شوه عیني او کلاله مړ شو، دا به د دې خپل کلاله رور په مال کې نیمه حصه علي، 2 جریبه ځمکه ده، یوه جریب به دا خور واخلي، خپله خورې چې کومه ده عیني، خو خپله خورې نشته د پلار شریکه خورې ده خو یوه ده، پلار شریکه خورې ده خو یوه ده او دا سړی مړ شو، نو دا به هم د دې خپل رور کلاله رور په میراث کې نیمه حصه اخلي او دا نیمه حصه بیا نور وارثان په خپلو کې تقسیم. دا هغه صورت دی چې کله یوه خور وي. دویم صورت دا دی چې کله دوه خویندې وي، کو عیني وي خپلې خویندې سکه، یا پلار شریکې دوه خویندې وي خو خویندې دوه وي، یا د دوو نه سیوا وي، دوه وي یا د دوو نه سیوا وي، نو په دې صورت کې به دوی ته د خپل کلاله رور په جایداد کې د کلاله رور په میراث کې په دریو کې 2 حصې اخلي، ثلثان ورته وي، ثلثان 3 جریبه ځمکه ده، 2 خویندې پاتې شوې خپلې یا پلار شریکې 2 خویندې پاتې شوې یا د دوو نه سیوا پاتې شوې، 3 جریبه ځمکه ده، نو دا 2 جریبه به ته دغه 2 خویندې یا دا 3 خویندې واخلي، دا یو جریب به نور وارثان خپلو کې تقسیم. دا دویم صورت شو. دریم صورت دا دی چې کله کلاله ښځه وه، یعنې ښځه وه هغه مړه شوه، د هغې نه پلارو ژوندی، نه نیکه ژوندی و، نه د دغې ښځې اولاد کې څوک ژوندي و، یعنې نه اصول و نه فروع، خو د دې ښځې یو ورور پاتې شوی دی، نو په دې صورت کې د دغې خور کلالې خور چې څومره مال پاتې شو دا ټول به دا یو ورور راخړپ کړي، ټول به دا یو ورور راونغاړي، دا ټول مال به بیا دا یو ورور اخلي، ځکه ورور عصبه دی او عصبه ټول څیز رانغاړي، نو دا یو ورور چې د دې خور نه پاتې شوی دی خورې کلاله ده، که د خورې اولاد هم نشته، پلار نیکه هم نشته دی، نو په دې صورت کې به دا یو ورور دا د دې خپلې خور ټول مال راونغاړي، ټول به ولي هېڅ چاته به څه څیز نه ورکړي. او بل صورت یې دا دی چې کله کلاله سړی مړ شو یا ښځه مړه شوه سړی مړ شو، د دې نرونه او خویندې ګډ وډ پاتې شو، یو ورور یو خور ته پاتې شو، یو ورور 2 خویندې ته پاتې شوې، 2 ورونه یو خور ته پاتې شو، 2 خویندې 2 هر څومره، خو چې ورونه او خویندې ته ګډ وډ پاتې شو، نو په دې صورت کې به د دې دا ټول مال
دغه رونه او خویندې د للذکر مثل حظ الانثیین په طریقه باندې تقسیمي. څه مطلب په دې طریقه به تقسیمي چې خور به یو برخه علي ورور به دوه برخې علي. خور به څنګه چې عام قانون دی زمونږ نو په دې صورت کې به خور یو برخه علي او ورور دا به دوه برخې علي. مثال په تور یو ورور او یو خور پاتې شو د کلاله نه یو ورور او یو خور پاتې شو سړی مړ شو د دې درې جریبه ځمکه پاتې شوه نو دوه جریبه به چې کوم دی ورور والي یو جریبه به خور والي او کو غني یو د قشن خو تقسیم به هم د قشن دي